बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे टॉपिक زموږ د ټارک یا مومنت اف فورس. نو فورس چې دی دا په یو ابجیکټ کې روټیشن هم پیدا کولی شي. لکه موږ دروازه کولاوه او په دې باندې موږ فورس ولګو نو په دروازه کې روټیشن پیدا شي. دا دروازه ده په دې موږ فورس ولګو دا داسې روټیټ شي. دا غشي ویور کړی دی. یا موږ یو ډیبری کولاوه په دې اخوا پیج باندې ده لږ معمولي ښکاري نو موږ به رینچ باندې دا فورس ولګو او دا ډیبری کې روټیشنل موشن پیدا شي. نو کله چې د فورس د وجې په یو شیز کې د یو فکسډ پوینټ نه چاپیره روټیشن پیدا شي نو دې ته ټارک ویلی شي. ګورئ دا موږ سره فکسډ پوینټ دی یا اکسس دی، د دې نه چاپیره دا دروازه چوړي او د دې فورس د اپلای کولو د وجې نو دا چې دی دې چوړېدو ته څه وایي ټارک. یا موږ دغه کولاوه ډیبری په رینچ باندې کولاوه نو موږ فورس ولګو او ډیبری هغه منځ چې دی هغه د هغې اکسس یي د هغې اکسس نه چاپیره د دې فورس د وجې دا ډیبری چوړي نو دې ته ویلی شي ټارک. فزیکس والا خلک چې دي هغه ټارک ټرم استعمالی او انجینیرز چې دي هغه مومنت ټرم استعمالی. ټارک چې دی د دې د روټیشنل موشن کې مثال داسې دی لکه په ټرانسلیشنل موشن کې چې فورس دی. مثال په طور یو شیز په نیغه لاره باندې روان دی نو دی به دغه شانتې روانې تر څو چې په ده باندې فورس نه وي لګېدلی. د فورس چې به ده ولګي د ده یا روشي او یا تیز شي. دغه مثال په روټیشنل موشن کې د ټارک دی. یو شیز چوړي نو څو پورې په ده باندې ټارک نه وي لګېدلی نو دی به همدغه شانتې چوړي. کوانټیټیټیولی چې موږ ټارک معلومو فورس چې موږ معلومو که نه هغه د ایم ای برابر و او ټارک چې موږ معلومو نو دا برابر دی د فورس ملټیپلایډ بای پرپنډیکولر ډسټنس فرام اکسس آف روټیشن. ګورئ دا موږ سره دروازه ده دا د دې قبضې لګېدلي دي دا د اکسس آف روټیشن دی. نو اوس فورس چې دی هغه موږ دلته کې په دې هینډل باندې ولګو ټیک شو او د دې اکسس آف روټیشن نه واله د دې هینډل پورې دا فاصله چې ده نو دا ډسټنس موږ سره دی. نو څونه فورس چې موږ لګول دی هغې له موږ په دې ډسټنس کې ضرب ورکړو نو دې نه موږ سره ټارک راشي. ټارک چې دی دا موږ په ټاو باندې ظاهرو چې دا یو ګریک لیټر دی او دا برابر دی د ډي کراس اف. نو ډسټنس چې دی د اکسس آف روټیشن نه د فورس پورې ډسټنس او فورس چې دی نو هغه فورس دی. اوس د فورس یونټ نیوټن دی او د ډسټنس یونټ میټر دی. د ټارک یونټ چې دی هغه نیوټن میټر دی او ټارک چې دی دا ویکټر کوانټیټي ده. نو د دې 4.7 اکویشن نه موږ ته دا پته لګي چې که فرض که ډسټنس موږ کانسټنټ وساتو او فورس زیات کو نو ټارکس به زیات شي یا فورس کانسټنټ وساتو او ډسټنس زیات کو نو ټارک به زیات شي. مثال په طور لکه دا فورس چې دی فرض که دا 5 نیوټن فورس دی که نه او دا موږ په دې ځای باندې ولګو نو ډسټنس موږ سره کم شو که نو ټارک به څه شي کم شي. یا فرض که دا دروازه موږ لږ اوږده غټه کړو او هغه فورس بیا موږ اخوا ولګو بلکل دروازې په آخر سر نو فورس هغه سیم دی خو ډسټنس زیات شو نو ټارک به زیات شي په اسانه به دا بیا جوړي. یا فورس موږ زیات کړو ډسټنس دغه شته وي نو بیا به هم ټارک زیات شي. نو ټارک په دې دوو شیزونو باندې ډیپینډ کوي. او ټارک چې دی دا د فورس د وجې پیدا کېږي. نو که فورس زیرو وي نو ټارک به هم زیرو وي ټارک به نه پروډیوس کېږي. او که فرض که موږ دا فورس چې دی دا په پایوټ باندې یعنې اکسس آف روټیشن ته پیرلل ولګو دا ګورئ دا موږ سره مومنت آرم دی فورس موږ داسې لګول دی. نو که دا موږ فورس بلکل دې ته پیرلل ولګو که نه نو مومنت آرم موږ سره زیرو شو نو بیا به هم ټارک چې دی دا به نه پروډیوس کېږي. دا سوچ وکئ دروازه چې ده که نه که هغې کې موږ دا فورس موږ اخوا طرف ته که دا موږ داسې نیغ ولګو نو په دغه کیس کې به مومنت آرم موږ سره زیرو شي نو ټارک به نه پروډیوس کېږي. نو که فورس زیرو شي نو هم به ټارک نه پروډیوس کېږي او که مومنت آرم زیرو شي نو هم به ټارک نه پروډیوس کېږي.
اکسس اف روټیشن د فورس پورې پرپنډیکولر فاصلې ته مومنت آرم وایي. نو پرپنډیکولر څه ته وایي چې د فورس او د ډسټنس په منځ کې 90 ډیګري چې فورس ته داسې ولګي نو د په منځ کې 0 ډیګري یا 180 ډیګري انګل شو که داسې ولګي نو هم به نه پروډیوس کیږي او که داسې ولګي نو هم به نه پروډیوس کیږي. البته که فورس په بره ولګي او که په ښکته ولګي په دواړه طریقې باندې به بیا ټارک پروډیوس کیږي. نو د ټارک دپاره دا به یاد ساتئ چې موږ به پرپنډیکولر ډسټنس اخلو د اکسس اف روټیشن نه واله د لاین اف اکشن اف فورس پورې به پرپنډیکولر ډسټنس مطلب چې د دې ډسټنس او د فورس په منځ کې 90 ډیګري یي نو هغه به اخلو. اوس که فرض که فورس په یو انګل باندې ولګي نو بیا به موږ د ډسټنس هغه کمپوننټ معلومو چې هغه د فورس ته په 90 ډیګري باندې. نو ګورئ دلته کې خو دا فورس چې دی دا د ډسټنس ته په 90 ډیګري دی نو ډایرکټ موږ فورس او ډسټنس ضرب کړو دی نه موږ سره انسر راشي. خو دلته کې بس فورس چې دی نو هغه په 90 ډیګري باندې نه دی دې ډسټنس ته په 90 ډیګري باندې نه دی نو موږ به کم ډسټنس اخلو کم چې د فورس ته په 90 ډیګري نو موږ به داسې وکړو چې دا لاین اف اکشن فورس چې دی دا به ایکسټینډ کړو لاندې به یې راولو او موږ ریزولوشن اف فورسز کې ویلي وو که نه د دې نه مخکې ریزولوشن اف ویکټرز کې چې ویکټر چې دی نو دا موږ دوو کمپوننټس ته ریزالف کوو چې هغه دواړه کمپوننټس یو بل ته په 90 ډیګري باندې. نو ګورئ دا اوس موږ سره ډسټنس دی نو موږ به داسې چل وکړو چې د دې ډسټنس ایکس او وای کمپوننټ به معلوم کړو نو دا د دې ایکس کمپوننټ شو او دا د دې وای کمپوننټ شو. ٹھیک شو. نو اوس د دې کم یو کمپوننټ چې دی هغه فورس ته پرپنډیکولر دی نو د دې دا یو کمپوننټ چې دی دا فورس ته پرپنډیکولر دی نو موږ به دا ډسټنس چې دی دا ټول نه اخلو موږ به صرف د ډسټنس دا یو کمپوننټ واخلو. نو د ډسټنس دا یو کمپوننټ فورس ته پیرل دی دا به موږ نه اخلو صرف به د ډسټنس د فورس ته چې کوم پرپنډیکولر کمپوننټ دی دا به واخلو. نو په دې کیس کې به بیا دغه چې دی ټارک چې دی هغه کمیږي. نو که فرض که مونږ ډسټنس ریزالف کو نو هم صحیح ده او که فرض که مونږ فورس ریزالف کو اوس که فرض که د دې فورس مونږ داسې کمپوننټ واخلو که نه چې دا مونږ د دې هغه کمپوننټ واخلو چې هغه د ډسټنس ته پرپنډیکولر نو هغه به کم وي هغه به دا یو دا شو او یو دا شو. نو د دې دا کمپوننټ چې دی دا ډسټنس ته پرپنډیکولر راغی نو یا به د فورس ریزولوشن کوو هغې پرپنډیکولر کمپوننټ به اخلو کم چې ډسټنس ته پرپنډیکولر راځي یا به د ډسټنس ریزولوشن کوو او د ډسټنس هغه کمپوننټ به اخلو چې هغه فورس ته پرپنډیکولر راځي. دا یو مخکې به بیا په 11م کلاس کې دا تاسو پورې زده کوئ خو فلحال دغه یاد کړئ چې موږ به هغه کمپوننټ اخلو چې کم پرپنډیکولر دی. د په عام کیلکولیشن کې موږ په دې کتاب کې به موږ له دواړه پرپنډیکولر راکړي نو ډایرکټ به تاسو فورس او ډسټنس ضرب کوئ او کمپوننټس معلومول ته به کې حاجت نه وي. نو مومنټ چې دی دا په مختلفو ماشینانو کې لیورس کې او ګیرس کې په دې کې استعمالیږي او مومنټ بیا دوه قسمه دی. دا هیڅ د ګړۍ په طرف باندې چوړي نو دې ته به کلاک وایز ټارک وایي لکه دا موږ سره پین دی که نه دا موږ چوړو دې طرف ته نو دا د ګړۍ په طرف چوړي نو دې ته کلاک وایز ټارک وایي او که دا هغه طرف ته موږ چوړو نو دا د ګړۍ مخالف چوړي نو دې ته انټي کلاک وایز ټارک وایي. نو کلاک وایز ټارک چې دی هغه موږ نیګیټیو اخلو او انټي کلاک وایز ټارک چې دی هغه موږ پازیټیو اخلو. اوس دا موږ له یو اګزامپل راکړی دی او موږ یوه دروازه کولاوه 55 نیوټن فورس په دې باندې اپلای کړو نو په ا فګر کې 0.8 میټر دی دا ډسټنس په بی کې ګورئ دا ډسټنس او فورس یو بل ته پرپنډیکولر دي که نه نو ټول ډسټنس موږ اخیستی دی. اوس په دې دویم فګر کې فورس چې دی نو هغه د ډسټنس ته پرپنډیکولر نه دی
نو موږ به څه چلو کو، موږ به د دې ډسټنس هغه کمپوننټ معلوم کو چې هغه فورس ته پرپنډیکولر دی. نو هغه اصل کې د دې نه دې پورې 0.8 دی، خو فورس ته پرپنډیکولر کمپوننټ کم یو دی، هغه دا یو دی. فورس لاین افیکشن موږ اسټینډ کو او دا ډسټنس چې دی دا موږ ریزالو کو. د دې یو کمپوننټ دا شو او یو کمپوننټ دا شو. نو د کم یو کمپوننټ فورس ته پرپنډیکولر دی، دا یو کمپوننټ فورس ته پرپنډیکولر دی. نو موږ به ورله په 0.6 کې ضرب ورکو او دا کمپوننټ معلومولو اسانه طریقه ده، خو هغه بیا په 11 کې تاسو زده کړئ. او دا سی نمبر چې دی نو په دې کې دا فورس بالکل دی لاین افیکشن ته پیرلل لګي. نو په دې کیس کې د پرپنډیکولر ډسټنس 0 دی، ځکه دا بالکل پیرلل لګي. او چې کله فورس او لاین افیکشن یو بل ته پیرلل شي نو ټارک به همیشه 0 وي. نو په دې کیس کې چې تاسو ټارک معلوموي، نو یو کې به ول 55 له په 0.8 کې ضرب ورکوي، بلکې به 55 له په 0.6 کې ضرب ورکوي، بل به په 55 کې 0 له ضرب ورکوي. نو دې د موږ سره د ټارک سره شي. نو اولنی او دویم کیس کې ټارک 44 نیوټن او 33 نیوټن میټر ریسپیکټیولی راغلی دی، او په دریم کې 0 راغلی دی. او اولنی او بی کیسز کې دواړه ټارکس چې دي نو هغه پازیټیو دي، ځکه چې کاونټر کلاک وایز روټیشن پیدا کیږي په ډور کې. دا موږ له اوس اسایمنټ راکړی دی، 20 نیوټن میټر ټارک پیدا شو دی. په ټارک پکار دی چې یو سوډا بوتل په مونږه کولاو کو، نو باټل اوپنر باندې یو ماشوم فورس اپلای کی چې د ایکسس نه 0.1 میټر فاصله باندې دی دا فورس اپلای کی، او پرپنډیکولر مطلب مومنت عام چې دی هغه 0.1 دی، او فورس چې دی دا تاسو معلوم کړئ. نو ګورئ موږ سره ټارک چې دی کنه هغه برابر دی د اف کراس ډي، او اف چې دی هغه اوس موږ له معلومول دي. نو اف برابر دی د ډي د ټاو ډیوایډ بای ډي. ټاو چې دی موږ سره 20 دی او ډي چې دی موږ سره 0.1 دی. ما تاسو ته ویلو چې په دې کې به موږ لې پرپنډیکولر راکړي هر څه، نو موږ له به کمپوننټس معلومول ته حاجت نه، نه بس دغه چې یو بل باندې کیلکولیټ کې دی، نه به تاسو سره 200 نیوټن جواب راشي. دا اوس 4.6 ټاپک چې دی دا کپل دی. کپل د مومنت یو خاص کیس دی، کله چې دوه یو شان فورسونه او اپوزیت او پیرلل چې یو شان یې، مطلب دا یو فورس او دا فورس دا 5 نیوټن دی، نو دا هم 5 نیوټن دی. او پیرلل یې، پیرلل مطلب چې یو بل نه انټرسیکټ کوي، خو لاین افیکشن یې د مختلف یې. او دا ګورئ د دې لاین افیکشن چې دی دلته دا دی، او د دې لاین افیکشن دا دی، او دا دواړه اپوزیټ یې، یو په بره دی او بل په ښکته دی. نو داسې قسمه ارینجمنټ ته کپل ویلی شي. اوس ګورئ دا فرض که موږ سره یو لخته ده یا څه شی دی، نو دې باندې 5 نیوټن فورس دلته کې لګي، او 5 نیوټن فورس چې دی هغه پې لپاره. نو ګورئ دا دواړه فورسز یو بل ته پیرلل دي، ټیک شو. دویم دا دواړه یو شان دي، دا درې خبرې یادې کړئ. دا دواړه پیرلل دي، ټیک شو. دا دواړه سیم دي، یو 5 نیوټن دی بل 5 نیوټن دی. او دا دواړه اپوزیټ دي. اپوزیټ مطلب لکه انلایک پیرلل دي، یو په بره دی او بل په ښکته دی. او د دوی لاین آف ایکشنز ډفرنٹ دي، لاینز آف ایکشنز ډفرنٹ. نو دا څه قسمه ارینجمنټ ته څه وایي؟ کپل. اوس که فرض که دا فورسز چې دی دا دلته کې لګېدلی وی، یو دلته لګېدلی وی او بل دلته لګېدلی وی، نو دا پیرلل دي، دا هم فرض که 5 نیوټن وی او دا هم 5 نیوټن دی، دا سیم هم دي، دا اپوزیټ هم دي، خو د دې لاین آف ایکشنز چې دي هغه څه دی؟ دواړه سیم دی، د دې هغه او د دې لاین آف ایکشن سیم دی. نو دا قسمه فورس چې دی دا کپل نه دی. نو کپل هغه قسمه فورسز چې هغه اپوزیټ یي، پیرلل یي، سیم یي، او لاینز آف ایکشن یي ډفرنٹ یي، نو دا کپل جوړوي. او د دې دواړو فورسونو په منځ کې کومه فاصله چې ده دې ته کپل عام وایي. اوس په کپل کې چې کوم فورسز لګي که نه، نو د دې فورسز ریزلټنټ اصل کې 0 وي، ځکه چې یو بره یي او بل
ښکته یي دا هم 5 نیوټن دی دا هم 5 نیوټن دی نو یو پلس پایپ دی بل ماینس پایپ دی نو ریزلټنټ فورس چې دی هغه د موږ سره څه راغی 0 راغی خو د کپل د وجې پیور مومنټ پروډیوس کیږي د کپل د وجې پیور مومنټ پروډیوس کیږي څه کیږي دا شیز دغه شانتې په اخوا باندې چوړي ټیک شو په روزمره ژوند کې د کپل مثالونه کله چې مونږ د ټیر نه دا دغه کولاوه ډیبری کولاوه نو ګورې دا هم کپل دی یو فورس داسې لګي بل فورس داسې لګي یا موږ سټیرنګ چوړو سټیرنګ مونږ چې چوړو نو څنګه چل کوو دغه کوو که نه یو لاس چې دی هغه داسې فورس لګي او بل لاس چې دی هغه داسې فورس لګي نو دا هم کپل جوړي یا چې موږ د بوتل سر کولاوه د بوتل سر چې موږ کولاوه نو څه یو ګوته چې دی داسې فورس لګي او بله داسې فورس لګي نو دا قسمه ارینجمنټ ته کپل ویلی شي یا مونږ د لوبو ګاډی دی هغې له چابي ورکوو پیډل یې دین دا ټول څه کېږي یو فورس لاندې لګي بل له پاسه لګي یو بل ته پیرلل یي اپوزیټ یي لاین اف اکشن یي ډفرنټ یي او یو شان یي نو دې ته کپل وایي سبا به انشاءالله ایکویلیبریم وایو